ګرانو کتونکو دلته کې موږ په سینټ جیکب کې یو څنګه چې امجد تاسو ته ووایي یو ملګری ناست دی عطاالله خان هغه دلته کې په مختلفو شعبو کې پاتې شوی دی او د ټول نه خوښه شعبه چې پکې زما کومه شوه هغه په تعلیم په سیستم کې دننه پاتې شوی دی بیسیکلی دوی انجینیر دي نو راځئ چې دوی سره یو دوه خبرې وکړو عطاالله خان موږ غواړو چې خپلو کتونکو ته د دې ځای د تعلیم چې کوم سیستم دلته روان دی او خلک په ترقۍ دي د هغې متعلق به تاسو نه یو څو تپوسونه کوو نو زموږ کتونکو ته به تاسو ضرور وایئ دا خو جي لکه ډېر وسیع سوال دی خو لکه ډېر لوی جواب خو بنیادي طور باندې په تعلیم کې چې ما کوم دلته ولیدل او پاکستان کې نو استادان دلته هم ښه دي او پاکستان کې هم ښه دي یو بنیادی خبره چې ما دلته کومه ښه نوټ کړه هغه دا ده چې سبق دلته د هر ماشوم دپاره یو شانته دي جي که هغه لکه د هر چا زوی دی که د پرایم منسټر صاحب زوی دی یا چېرته د غریب سړي مزدور کار زوی دی نو یو تعلیم دی د ټولو دپاره لکه ستاسو مقصد دا چې د ایجوکیشن کوم کتابونه دي څه ته چې نصاب وایو جی هغه په ښه یونیورسټۍ کې یو دی څوک پیسې ورکوي او که په پیسې نه ورکوي یو پرایویټ یونیورسټۍ کې یو شان دی زه جی اول لکه بنیادي طور د های سکول پورې خبره کوم چې موږ ورته پاکستان کې ګریډ 12 وایو یا د 12مه پورې سبق نو هغه بنیادي طور باندې دلته کې د ټولو وړو دپاره یو شی دی یو کتابي که هغه هر سکول کې که هر کلي کې که هر وطن کې د هغې دپاره د دې ځای صوبې یو کریکولم جوړ کړي او بیا هر یو ریجن یا کاونټي چې کوم ده نو هغوی بیا هغې کتابونه جوړ کړي خو دا ټول کتابونه یو شانتی جي او د دې څه پیسې میسې دوی اخلي سکول فیس شته نه جي تعلیم دلته کې د وړو دپاره مفت دی یعنې د ګریډ 12 پورې تعلیم بالکل مفت دی فرض کا چې څوک د سکول نه لرې اوسیږي نو هغوی لا ګورنمنټ دا انتظام کړي چې هغه په بسونو کې د سکول نه کور ته راوړي او د کور نه سکول ته وړي او په تعلیم باندې دلته هېڅ قسمه خرچه نشته یعنې کتابونه سکول ورکوي نور څه پیسونه نشته دی ټول تعلیم مفت دی ټولو خلکو دپاره مفت دی او دلته تقریبا دوه قسمه چلیږي یو ته کیتولیک وایي چې په هغې کې زیاتتر کرسچین خلک سبق وایي او یو ته پبلیک سکول وایي نو پبلیک سکول کې ټول خلک سبق وایي هغې کې عیسایان هم یا هر څوک او یو شانته کتابي دا نه چې لکه یو بیکن هاوس دی یو ګورنمنټ سکول دی یو سیټي سکول دی یو لکه دلته کې په خلکو کې دا تضاد ختم کړی بس ټول انسانان دي ټول دا وطن دی د دې وطن ګلونه دي دا ماشومانه ټولو ته یو شانته سبق ورکړی دی نو بس چې چا نه بیا هر څوک جوړ شو که د چا نه پرایم منسټر جوړ شو که د چا نه فوجي جوړ شو که چا نه جرنیل جوړ شو چا نه انجینیر جوړ شو یعنې په خپل قابلیت باندې دا خبره پکې نشته چې دا د خان صاحب زوی دی نو دی به په سیلف فاینانس ځي او دا د غریب سړی زوی دی نو دی به لکه خرګاډي چلی نه جي دا خبره پکې بالکل نشته یو پروګرام دی ټولو خلکو دپاره او ټول خلک پکې خوشحاله هم دي ځکه چې لکه دې سره هغه معاشره کې ما وکتل جي چې زه په خپله هم استاز دلته پاتې شوی یم او پاکستان کې مې استازي کړې ده ولنټیر نو دلته کې لکه د غریب او د خان د زوی هغه سوچ چې کمي که نه جي او فکر چې کمي نو هغوی په یو خبره باندې سوچ او فکر کوي او په یو خبره دی نو سیګریګیشن پکې نه راځي لکه اوس مثال کې طور باندې چې لکه ما په ټاټ سکول کې سبق ویلی دي نو چې زه بیا یونیورسټۍ ته لاړم که نه جي نو هلته کې زمونږ سره کیډټ کالج والا هلکان هغوی به جي داسې پر انګلش وي او مونږ به لکه کوشش کوو چې اردو کې به مونږ ګوټه لګولې او هغه به هم بیا ټرانسفر کوله انګلیش ته نو هغوی سره مونږ مقابلې نه شوې کولی بس مونږ به ټوله شپه ورځ ګوټه لګوله او هغوی به په پړ کې خپل سبق ووایي نو دلته دا شی نشته جي بس چې څوک قابل دی ټول یو ځای کړي دي خپله خوښه باندې سبق وایي او تاسو خبره کوله چې استاد پاکستان کې هم قابل دی دلته هم قابل دی نو هغه خبره که تاسو جاري وساتله نو ښه به لکه د استاد جي ما چې کله پاکستان کې سبق وی او اوس هم زما دقسې خیال دی دلته استاد څه جي لکه استاد لکه بدماش نه که نه جي استاد هسې خوږ سړي ښکلي سړي نو هغه ما وکتل چې دې ځای استاد هم خوږ او ښکلي او زمونږ هغه استادان هم خواږه او ښکلي وو
لکه مونږ به دلته مو استاد ته ویلي شو چې یاره استاد جي زه په دې نه پوهېږم، هلته به مونږ استاد جي ته اړو شرمېدونه ورته به مې استاد جي په دې نه پوهېږو. نو لکه هغه مینه نه ده، هغه ما یو شان ته ولیده. بل علم چې کوم دی نو لکه هغه د استادان هم په خپل سبق پوهېدل چې څه یې ښوولو، د دې ځای دا هم پوهېږي ځکه استاد خو 20 پیرې ووایي نو هغه خو یې بیا ویلی شي هر چاته که نه جي. ښه نو جي بیا دومره تضاد څنګه دی چې لکه زموږ ملک کې چې څوک ماسټر وکړي او یا دلته ماسټر وکړي نو تاسو ته پته چې د هغې په منځ کې ډېر لوی تضاد دي. که زه چېرې یو ځای کې بار جاب کوم چې بهی ما سره خو یا د کاناډې ماسټر ډیګري ده یا د امریکې ده، هغه خلک ما ته خوشحاله شي، ډېر لوی مراعات راکړي او پوره فیسلیټیز راکړي او زما ژوند تر مرګه پورې ډېر خوشحاله وي. خو که زه چېرې وایم چې ما د پاکستان نه ماسټر ډیګري راوړې ده نو دا فرق کوم ځای کې دی؟ دا خو جي لکه یو ډیولپ ملک دی. نو دلته کې مثال کې طور باندې په 2000 دا کله چې World War II وشو جي نو دلته دا اوسپنه کمه شوه نو دوی یو بل قسمه پیپونو اجازت ورکړ چې دا دی خلک ځان له لګوي. نو د هغې سیټي لکه ګارنټي ورکړه چې لکه دا لګوی. نو د هغې 50 سال لکه 50 کاله د هغې زندګي وه په کار دی، خو هم مخکې خراب شو. اوس دلته کې سیټي وی چې دا خو به مونږ بدلو ځکه مونږ خلکو ته ویلي چې دا نو هغوی وی چې اوس په دا څنګه بدلو نو هغه خو نرۍ پیپي دي 2 انچه پیپي نو د هغې دپاره به ټوله لکه روډ ماتی نو بیا به روډ جوړوي نو دا پیپ خرچه 15 روپۍ ده او نوره پرې $100 لګي. نو دوی څه چلو کوي دوی لکه په یونیورسټۍ کې هغه مسله اوچته کړه، سیټي یونیورسټۍ ته خبره وکړه هلته چې چا پیپونه جوړول نور د دې سره کم کنسټرکشن هغه خلک ټول رایو شو جي فنډونه یې ورکړه، خلکو ریسرچ وکړه. په هغې کې زموږ د پاکستان ډېر ښکلي ښکلي پروفیسران لکه ډاکټر راشد ریحان په پېښور یونیورسټۍ کې هغه هم په دې کې ریسرچ کړی زما په خیال جي. نو هغه مسله دوی حل کړه. نو هغه ریسرچ فنډینګ ټولو خلکو وکړو چې چاته هم پکې ګټه و په دې کار کې، دې کې ټیکهدار انوالو، سیټي انوالو، ګورنمنټ انوالو، خلک انوالو، هغوی کنټریبیوشن وکړو، ریسرچ وشو، د هغې حل راووته. اوس سړک نه کني بس هغې ته جي ډایرکشنل ډریلینګ وایي، یعنې په ځمکه کې دننه دننه هغه پیپ مات یو بل پې کېږي نو نه سړک ماتي. زما مطلب دا دی چې که زمونږ تعلیم کمزورې دی نو د هغې یو څو وجې دي. دلته کې تعلیم کېږي دې دپاره چې دا به په څه کې استعمالو. مونږ چې تعلیم کوو نو زمونږ سره دونه مونږ غریب ملک یو نو زمونږ هغه دغه نشته، مونږ خو بس دغه یو قسمه کتاب دی هغه وایو. نو دا اصلي کې د ریاست ذمهواري ده چې هغه استاد ته ورکړي یو ښکلی سلیبس، یو ښکلی کورس چې دا به ته وړو ته ښیي او لکه څنګه چې دلته کېږي. نو هغې کې فرق چې کوم دی نو هغه د استاز د وجې نه دی، هغه د هلک د وجې نه دی. مثال کې طور باندې زه په پاکستان کې چې پاس کېدم دلته هم پاس کېږم. ټیک دی جي؟ تاسو مطلب دا دی چې دغه سیسټم زموږ چې کوم دی هغه ویانو خوړلی دی او دا دوباره ټیکول غواړي. او جي لکه استاز هم صحیح شته، ماشوم هم صحیح شته. اوس څه شي نشته دی؟ دا شي نشته دی چې یو شانته سبق ټولو ته وښیه. نو که زه سبا په سوات کې سبق ښیم، که په 400 کې سبق ښیم او که په چترال کې سبق ښیم نو خو یو کتاب وي. نو اوس په دا څنګه چلی جي زه لکه 15 کاله پبلک سکول کې استادي وکړم، سیټي ماډل سکول کې سپوز، بیا بله ورځ ما جي پرایمري سکول ته نه سرکاري نوکري راته میلاو شي نو زه پرایمري سکول ته لاړ شم، هلته کې ټول بیا په کتابونه بدلي نه استاد پوهېږي نه شاګرد، او که پوه هم شي جي نو هغې کې الریډي هغه تضاد دونه ډېرې که نه جي چې بیا چې پبلک سروس کمیشن ته لاړ شي نو کوم چې د ټاټ سکول نه تلي نو هغې خو بیا نه پوهېږي، لکه هغوی ته خو توجه نه ورکړي. او کوم چې بیکن هاوس ته تلي هغه خو انګلیش سم وي او هلته خو مطلب دا دی چې لکه علم نه ژبه باندې دا هغه ژبه چې انګریزي نو بیا لکه خوږه ده هغه به پوزیشنه دي. نو الریډي لکه پروګرام دوی داسې جوړ کړی چې غریب سړی، زما مطلب دی چې پروګرام داسې کړي چې دا ټول ګلونه نه دي، دا ماشومان لکه ریاست موري نو بچي څوک دي؟ بچي مونږ یو. نو غوټۍ څوک دي؟ دا ماشومان. نو که دا غوټۍ لکه یو شانته کې مونږ تربیت ورکړو نو چې کم ښکلي ګل یا به ډېر سور شي او چې کم خراب ګل یا به کم سور شي، خو بیا به هم ګل وي، ګل به ګلي، هر یو ګل دی. نو چا کې زیات قابلیت یا به مخکې د دې پیدا هغه کس ته نه چې فرض که یو سړی قابل، زه نالیک یم
ته ما ولګو ایس ډي او یو قابل سړی دی هغه ته چوکیدار ولګو دا ما ته او هغه ته نقصان نه دی دا ریاست ته نقصان دی ځکه چې زه اهل یم چې زه کودالی ووایم بیلچې ووایم نو ملک ته به ترقي ورکوم او چې هغه انجینر وي نو زمونږ کار هغې سره الټه شي که نه چې لکه تعلیم بدلي نو د غریب سړي زوی به بره نه ځي د خان هغه به ځي زما مطلب دا نه چې د خان او د غریب خو زما مطلب دا چې ټول ګلونه یو شانته وي یو شانته تعلیم ښه که نه جي عطاالله خان مقصد دا د ملګرو چې زمونږ په وطن کې دوی هم یو نصاب شي که هغه زمونږ د پرایم منسټر وي او که هغه زمونږ د هر لوی سړي زوی وي هغه سبق وایي او که څوک په کلي کې زمیندار ناست دی یا غریب سړی دی بېروزګاره دی هغه د هم هغه کتاب وایي نو زما په خیال چې عطاالله خان سره به موږ اتفاق کوو د دې سیسټم په وجه کې کله دا رایج شو نو زما په خیال چې ډېر ښکلي ښکلي چې عطاالله خان ورته ګلونه وایي راوباسي او ډېرې خوشبویانې به پیلاو شي ما ستاسو خبرونه یو خبره واغسته چې لکه په امریکا کې چې زما یو زوی په شپږم کې دی نو هلته کې چې زه هغې سکول ته ځم راځم باقاعده په مور پلار ته ټیلیفون کوي چې ته راشه زمونږ تاسو سره میټینګ دی ستا بچي څومره سبق ویلی دی او څنګه یې ویلی دی او دوی په څه کې کمزوری دی او دوی له څه په کار دی او بله خبره مې دا نوټ کړه چې کله زه هغې استادانو سره میلاویږم د هغه ټیچرانو سره نو یوه خبره مې دا نوټ کړه چې بی زه هغه استادانو نه تپوس وکړم چې بی تاسو د شپږم جومات ته سبق ښایي هغه وایي چې او نو زه ورته وایم چې څومره موده وي خو چې شپږم ته سبق ښایي نو بیا د هغې په عمر باندې نو که هغه د 500 کال نو هغه ما ته وایي چې زه 150 کال نو یو شپږم ته سبق ښایم نو ما محسوسه کړه چې او دا سړی د 150 کالو نه یا د 20 کالو نه یا د 10 کالو نه یو شپږم ته دې نصاب پړاوی د ده په څومره ایکسپیرینس زمونږ خو زما په خیال دا نشته هلته په استاد باندې اسلامیات پیریډ والي بیا ورته یې ورشه میتھمیټکس ښایه بیا ورته یې ورشه جیومیټري ښایه او نن دلته کې سبا هلته کې که سیاسي حکومت راشي خو هغه سړی خوښي خو په چرخزه کې سبق یو که خوښ نه بیا په چترالي بالکل همداسې نو کتونکو ته زمونږ د وطن چې کوم دا خړ پړ خلک دي دا ساده خلک دي دا تعلیم کمی دی پکې نو څه ورته ویل غواړئ داسې چل دی چې لکه زه د ټولو نه زیات خړ پړ یم که نه ځکه چې زه په هغه کلي کې لوی شوی یم زمونږ پالشینګ ضرورت دی زمونږ پالشینګ به څنګه کېږي چې مونږ ټولو ته د سبق مواقع ریاست ولګي او ټولو خلک په دې باندې آماده کړي چې سبق شروع کړي او ریاست ولګي چې ټولو له یو شانته سبق دغه کړي لکه په سبق باندې بنیادي یونټ په زمونږ تعلیم علم رڼا چې خورېږي دا به د دغې نه خورېږي نو مونږ له پکار دی چې زمونږ مشران او زمونږ ریاست او زمونږ مشران ولګي او په خپلو بچو باندې سبق ووایي نو دا به زمونږ لپاره هر څه هر څه دي زما په خیال کتونکو د عطاالله خان او دلته کې چې نور څومره ملګري دي هغې سره موږ میلاو شو نن موږ ورځ صرف د پښتنو دپاره ایستې ده نو ما چې څومره ملګرو سره خبرې وکړې نو هغې ډېر زیات په دې فکرمند دي او سوچونه کوي او ما ورته وختي لا ویل چې لکه موږ سم په ویر اخته یو هغې چې ټولې خبرې وکړي نو اخره کې یو سویلي سره وایي یو خفګان سره وایي چې خدای دې موږ کې تعلیم راولي خدای دې موږ کې تعلیم راولي او تعلیم سره موږ کې شعور راشي او چې کله موږ کې شعور راغی نو تاسو یقین وکړئ چې زموږ د عمل په ډېره زر ترقي وکړي او د دنیا په ښه قامونو کې به یادېږو ډېره مهرباني عطاالله خان نن ډېر ښکلی لنچ کړی و ملګرو او نور ملګري مې راغوستو نور ملګرو سره به هم خبرې کوو ستاسو ډېره مهرباني چې زموږ خلکو ته تاسو یو ډېر ښکلی پیغام ورکړه او یو خبره چې زه په خپل هم چې ما سره په ګاډي کې یا په لاره د دنیا د هر ملک د هر مذهب د هرې ژبې استاد میلاو شي نو دا زړه مې غواړي چې په دې اوږې وګرځم او که ګاډي کې را سره ناست ور ورته لرکم که څه نو استاد چې کوم مقام په معاشره کې زما په خیال چې هغه د مور پلار د درجې نه هم اوچت دی نو کتونکو د خپل مور پلار قدر هم کوئ دا نه چې مه کوئ ضرور یې کوئ د خپلو خپلوانو خو که اوس هم کېږي استاد په سر ګرځوئ ډېره مهرباني